بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العقائد النسفية، درس نمبر 78، دوکم اتیا اتابیا. الواحد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. محدث د عالم الله تعالی دی چې هغه واجب الوجود ذات دی جل جلاله وعم نواله. د دې زینا مصنف رحمت الله علیه د دې خبرې اثبات کوي چې هغه خدای تعالی چې واجب الوجود دی او محدث د عالم دی، نو داغه وحدانیت ثابت دی. اثبات د وحدانیت د الله تعالی جل مجده د دې نه کوي. خدای تعالی واحد دی، ولی داغه دلایل را روان دي. واحد کې تاسو تلاندې کتابونو کې مون خبرې کړې دي. واحد عددی لی ټیک نه دی، نوعی لی جنسی لی مون ویلو کنه ویلي. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر الکبیر کې وایي چې د واحد دو معناګانې دي. یو دا چې الله تعالی واحد دی، معنی دا ده چې د ذات د ډیرو سيزونو د جمع کېدو نه مرکب نه دی. دا مونږ چې وایو چې خدای تعالی واحد دی یا احد دی، دا ګوره مجسمو باندې رد دی. الله تعالی جل مجده ذات د ډیرو اشیاء د جمع کېدو نه مرکب نه دی. که مرکب وی بیا به واحد نه وي. اوسوک چې جسم کوي ناغو ترکیب ته خبر وړي د الله وحدانیت او توحید اصل کې دوی نه مني. د الله تعالی د توحید او وحدانیت نه لوی منکرین څوک دي؟ مجسمه دي. ځکه هغه قائل د ترکیب دي په ذات الباری عز وجل کې. نو لہذا واحد د بسیط مرادف دی. یو بسیطی کنو یو مرکبی. مرکب کسی وی او ترکیبی کنا، اشیاء کثیره ورکی را جمع شوی کنی، او بسیط کسی عدم ترکیب. بیا احد کې د واحد نه مبالغه ډیره ده. لکه سورۃ الاخلاص ته چلاړ شو، پاغي باندې تفسیر کبیر د حضرت امام رازی رحمت الله علیه راوړی. نو ته ډیر زبردست بحث په سورۃ الاخلاص کې کړی دی. صفحه نمبر د 361، جلد نمبر دی 11. الله احد تاما فی افاده العرفان الذي يليق بالعقول البشريه. ابي اعلان را لګیدلې. واما مجامع الصفات السلبيه فهي الاحديه، وذلك وذاك لأن المراد من الأحدية كون تلك الحقيقة في نفسها مفردة منزهة عن أنواع التركيب. دا انواع د ترکیبنا دغه حقیقت فی نفسها سده مفرد ده منزه ده. وذلك وذاك لأن كل ماهية مركبة، هر ماهیت مرکبه چې راوالی جدا بسیط نی مرکبی، فهی ماهیت مرکبه مفتقره دا محتاجی الى كل واحد من اجزائه. ماهیت مرکبه دا خود خپل ماهیت دی هر جز تسی دا محتاجی. او كل واحد من اجزائه وغيره، او هر واحد دا اجزاو کنا دا اجزاو د دنه غیر د دنه بیا دی ورته محتاجی. فكل مركب
بیا هر مرکب شو مفتقر شو الى غیره او كل مفتقر الى غیره هر یو مفتقر غیر ته فهو ممکن لذاته خو ممکن لذاته دی او مونږ وایو چې بری تعالی واجب دی یاره سم ور سره وګیا تاسو مړ دي تار پورن ختی کیږي خو لګوري لاندې کنه فكل مركب نو هر مرکب دا ممکن لذاته شو فالاله الذي هو مبدع ها اله چې هغه مبدع دی د ټول کائناتو ممتنع دا يكون ممکنا فهو في نفسه فرد احد واذا ثبت الاحديه دا خو احدیت ثابت کو چې الله تعالی الله احدیت ثابت دی نو کله چې احدیت ثابت شو وجب ان لا يكون متحيزا نو دا واجب ده چې الله متحیز په یو حیز کې بني دا ولې ځکه هر شی چې متحیز په یو حیز کې شي دا یو حیز دی کې دا موبایل متحیز نو یمین د حیز دې سنډې سره لګیدل او شمال دلته لګیدل و اذا لم يكن متحيزا لان كل متحيز هر یو متحیز شراوالي فإن يمينه دا يمين مغيري ابل واچا وکنه ابل دلته پروت دی مړه چا ور سره لته متواله هغه دی خلک کوئی سړی غزه غری چې غری چې نه غریږي غزه سګنه غری کنه دا غزه کوز دلته سوی مده غدي وي نو هر متحیز داغه یمین بسی مغایر به داغه د یسار نه او کل ما کان کذالک او څوک چې دغه سي چې داغه یمین مغایر داغه د یسار نه نو فهو منقسم هغه منقسم دی او الله کې غو تقسیم نه راځي هغه منقسم نه دی نو فلحد یستحیل ان یکون متحیزا نو احد ذات چې دی چې ذات الباری دی عز وجل نو محاله د چاغه دي سشي متحیز دي شي و اذا لم يكن متحيز او جکل متحيز نشو لم يكن في شيء نو دین شو په یوشي کې د احیازونه او د جهاتونه او واجب شو چې د حالم په یوشي کې نه دی دغه جکل د محل په یوشي کې شو لانه مع محلي چې د حال په یو محل کې شو بیا وحد نشو نو حال په یو محل کې نه دی او محل د یو حال د پارم نه دی خبره باندې پوښلې کنه نو نه حال دی او نه محل دی نو متغیر نشو لأن التغيير ذکر تغییر د پار لابد ده وان يكون من صفه الى اسبار اردالوی تقریر کړي دي نو یاره یا د غزي تفسیر کبیر تلاړ شي دغه برکت بلا ډیر دی ورکه دغه هم دی یا تاسو پسترګو باندې مشاهده کوئ چې تار لته ورکول سپیکر کار پرې خې دی نو د واحد امام رازی وی دو معناګانی دي سو معناګانی دي دوا یو معنی دا چې د ذات د ډیری سوزونو د جمع کېدون مرکب نه دی نو واحد په دې معنی دا مرادف د بسيط شو دا خبره ختم ولکه تاسو پوښوي کنه او دویم معنی د واحد دا ده چې د عالم وجود کې داسې یو څه نشته چې د خدای تعالی سره په واجب کېدو کې چې د واجب الوجود دی یا د تمام ممکنات او مصلوعات په صانع کېدو کې د سره شریک شي تزویلی کنه چې امام سے وی چې الله تعالی واحد دی دا واپس غبل چې تراوړ یو هغه کې د یو پین سو کپاتې و وګوري هغه سوري کې د یو پین سو کپاتې ته تخکاری نه د به حکمت سره ورکوي شته پکې کنه نو سه مو سه کوي راي کاږي دي نه نو سه څوک ساتي ځان سره پاتې د ورګي خوردن نه کشابه حکمت سره ډیرو کسبانو کې هوا کله کله حلاليږي یا الله جوړه کوم خیر واچ یا الله جوړه کوم خیر واچ
نسمه وی درته عالم وجود کې داسې یو بل ذات نشته دی چې خدای تعالی سره په واجب کېدو کې چې غدم واجب شي او یادې د مصنوعات او په صانع کېدو کې د سره شریک شي. الله واحد دی لا شریک له. امام سی ویلي دي کنه شریک نه لري، وجوب کې شریک نه لري. په دې صانعیت کې چې صانع د عالم یو الله دی، په دې صانعیت کې ور سره دی عالم وجود کې بل وایا داس یو موجود نشته چې هغه د وسره شرکت لري. مولا علی قاری فرمایي چې د واحد معنی دا ده چې د رب کریم ذات دا په برخو کې د کېدو، په تقسیم کې د منقسم کېدو، په اجزاو کې د متجزی کېدو جوګو لایق او قابل نه دی. هماغه امام رازی خبره ده سمانا ترکیب پکې نشته، اجزا نه لري، جزئی حقيقي وته وي کنه. خبر باندې پوښ بسيط دی کنه، ذهن او خارجه اجزا نه لري، حصے نه لري، برخې نه لري، د تقسیم او تجزیه او تبعث وایا قابل نه دی. نو مولا علی قریوی د واحد دغه معنا چې په واحد د تصرف یو میاش درس وکم نو کولې شم، بس ته بیا به دماغ کار پریږي. مطلب دا دی خپل شړې سره سړې خپې غزي کنه غزي راځه. نو ما درته ویل چې دې زنه غرض د علامه تفتازانی بیان د وحدانیت د الله تعالی جل مجده دی. کته وی چې خدای تعالی واحد دی، ولی وی که چرته دی یو نه مني او تعدد ولای مني، د تعدد ډیرو پسې بنزو، د تعدد د ادنا درجه راواله دو راواله ځه. خبره باندې پوښلې کنه. نو کته خدایان یو نه مني ته وحدت قائل نه یي او دوی مني، نو موږ وایو چې دا باطل ده. خبره باندې پوښلې کنه. دا مستلزم د باطل دی، مستلزم د باطل، دا باطلی په خپل دا باطل لره مستلزم دی. نو لہذا تعدد د الہ منل دا باطل ولغوش. سمندر ته وی چې واحد نه مني او تعدد پکې مني، نو اقل درجه د تعدد ز دورا والا دا دو چې مني دا مستلزم نه باطل لره او مستلزم د باطل باطلی، نو خدای دو منل د باطل ولغوش. پدې باندې متکلمین حضرات برهان تمانو پیش کړي او هغه په شکل د قیاس استثنایی کې پیش کړي. ولکه تاسو پیږي کنه او قیاس استثنایی کې خو به تاسو ویلي کنه چې د تالی د نقیض په استثناء سره نتیجه سره راځي نقیض د مقدم، د تالی د نقیض په استثناء سره نتیجه سره راځي نقیض د مقدم. ګوره شکل داسې جوړ کا آیت کریمه ترش لو کان فیهما آلهة الا الله، دا مقدم والا، لفسدتا دا تالی والا، اس استثناء وایا د نقیض د تالی را والا، لکنهما لم تفسدا. خبره باندې د تالی د نقیض استثناء راغله، لیکن نظام د زمکه او د اسمان کو فاسد شوی نه دی. نتیجه ما درته سوال نقیض د مقدم راځي. نو مقدم سو لو کان فیهما آلهة الا الله، غیر نقیض دی فلم یکن فیهما آلهة الا الله، دا نتیجه شو. پښتو شریف باندې پوښوي کنه. نو دلته په دغه باندې په بطلان د تعدد د الہ باندې متکلمین کم برهان پیش کړي؟ برهان تمانو پیش کړي. لکه دا قول باری تعالی لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. ګوره ته چې الہین دو منی نعوذ بالله،
نو الله کې خودین العبودی د چې دا واجب الوجود وی جایز الوجود نوی واجب الوجود وی غیر ته محتاج نی مستقل التاثیر وی مستقل التاثیر وی نو هر کله چې داسې شو چې تاقول په تعدد د الہینو باندې وکړو او دواړه واجب الوجود هم غني مستقل التاثیر هم غني نو د دې په درمیان کې تمانو واقع کېدل دا ممکن دي هغه کې تاسو مثال نسه پیش کړو د زید د حرکت او د سکون چې یو الہ برا پاسي هغه به اراده کړی وي وایا د زید د حرکت ځکه زید خو جسم دی او هر جسم سی متحرکی خبره باندې پیږي کنه د سکون او د تحرک امکان پکې وی کنه وی نه یو بتنه اراده د حرکت کړي بل بتنه د سکون کړي وي دا بدري حالاتونه خالی نه یا بداسي چې د دوانو اراده به پوره کیږي چې کم الہ ته نه چې د سکون اراده کړي هغه هم پوره شي او چې کم ته د حرکت اراده کړي هغه هم پوره کیږي بیا خو اجتماع د نقیزین راغه حرکت او سکون دواړه سدي نقیزین او یا به یوم نه پوره کیږي عجز راغی تا خو ورته واجب الوجود ویلې او یا به یو پوره کیږي او د یو نه خلا علی التعین چې دا یو د کم یو پوره کیږي د کم یو نه کیږي بیا عجز د هده ما لازمي تا خو ته قول په وجوب باندې کړه مستقل تاثیر دی ورته ویلې ولکه تاسو زما دی پښتو باندې پوښښ کې پوه نشو اراده خو ته دواړو کړي د اراده کې محل نشتا اراده خو ته دواړه کوي محلواله په مراد کې دی مراد کې تخالف راځي اراده کې محلواله نه راځي ښا نو کله دواړو اراده پوره نشي څه جوړیږي لکه عاجز جوړیږي او موږ ورته ویلو واجب مستقل التاثیر او دام نشي کېدی چې دواړو اراده دي پوره شي متحرک دي یعنی واحد کې ساکن دي بیا خو اجتماع د متقابلین او متنافیین او نقیزین راځي او خو باطل ده دا صورت هم نکی او هر چې دریم صورت دی غم نکی چې د یو اراده د لا علی التعین پوره شو دا غبل دی پوره نشي ځکه موږ دواړه سکړي واجب الوجود مستقل التاثیر منې لیو کنه فلهذا کا قول په تعدد باندې کې دا مستلزم دی امکان التمانع لرا او تمانع ا مستلزم دی محال لرا او مستلزم د محال محال وی لہذا قول په تعدد د الہ د محال ولکه تاسو پښتو باندې پوښښ کړه باقی دی کې قیاس استثنایی چلے دو دغه وضاحت درته موکو بیا هم درته ویم چې کله په قیاس استثنایی کې یو مقدمی یو تالی یو نتیجه د تالی استثناء چرش استثناء د نقیض نتیجه به د نقیض د مقدم ور کوي خبره باندې پوښښ لیکنه اوس کتاب شریف ته ګورئ خدای پاک به تاسو سره امداد کوي ان شاء الله یعنی انور دې کې ما درته ویل چې واحد کې ډېر لوی خبرې دي الواحد القدیم دا په صفاتو سلبیو کې اصالتن داخلي ځکه چې الواحد نفي د دې خبرې کې چې د سره شریک نشته او قدیم نفي د دې خبرې کې چې ليس بحادث د حادث نه دي صفات سلبیو شو کني مګر د تفسیری خبیر خبر کا تفسیری کبیر خبره اما په دې باندې لوقیت ول جواهر کې بیا د واحد اقسام تاسو ته خلاص ترانغي اما بلیکل کړي دي د غلقیت صفیه د پاره هغه په سړي وګرځیدم چرته به درکه شي وي خو زمونه بس راځي استاسو قسمت بدل سره خورون یعنی ان صالح العالم صانع العالم واحد یودی ولا يمكن ممکن ندا ان يصدق صادق دي شي مفهوم واجب الوجود مفهوم د واجب الوجود ذات الا على ذات واحدتنا اگر په یو ذات باندې او مشهور پدې کې چې کوم دی په بطلان د قول د بطلان د قول د تعدد د پاره
د متکلمین درمیان کې برهان التمانع دی چې اشاره ورته کړې شوې ده په دې قول د باری تعالی لو کان فیهما آلهة الا الله دا مقدم والا لفسدتا دا ورته تعالی والا استثناء د نقیض د تعالی را والا نقیض څه دی عدم فساد سبب لکنهما لم يفسدا یا لم تفسدا لیکن اسمان او زمکا هغه خو فاسد شوی نه دي نو استثناء مصور کوي د نقیض د مقدم لم يكن فيهما آلهة الا الله نشته زمکا او اسمان کې نور الها سوا د یو الله نه پوښل کړه وتقريره تقرير د برهان تمانو دادي انه لو امكن الهاني کشرت تعدد ادنا درجه والو قولو کو په وجود د الهانو باندې نعوذ بالله لام کنانو خامخا ممکن ده د دوړو درمیان کې تمانو یو بل لرمنه کول بأن يريد احدهما بأن يريد غدا چې اراده به کړی وي احدهما یو په دې دوړو کې حرکت زید اند حرکت د زید ځکه زید جسم دی ولا خر وغبل بچ کم دی اراده کړی وي سکون هو د سکون د زید ان کل منهما فی نفسی ځکه هر واحد د دې دواړو نه چې حرکت دی سکون دی فی نفسه فی ذاته چې والی امر ممکن دی محال والی خودی کې نشته او محال والی خود دواړو په مرادونو کې دی دواړو مرادونه پوره کې دي نشي وکذام د غرنګ تعلق الاراده ممکن دی تعلق د ارادي بكل منهما فی نفسه په هر واحد د الهانو د حرکت او سکوت نه فی نفسه چې والی اذ لا تضاد ذکر تضاد نشتا بین ارادتین په من دو ارادو کې بین تعلقهما برنا کې لیکلي بل بین المرادین بلکې تضاد شتا په من د اجتماع د مرادین کې چې دوړه دی یو ځای جمع شي یعنی واحد کې جمع کې دي شرکت او سکوت وحین او حین زنو دغه وخت کې ما يحصل الامران یا بدوړه غدري صورتونه درته بیانې یا به حاصلېږي دوړه امران حرکت او سکون بیا خو اجتماع د زدان راغه فاجتماع زدان او اجتماع د وای زدان باطل ده او لا یا بد دوړ نه پوره کیږي لازم شو عجز د هدهما د یو بکیږي د یو بنه کیږي او د عجز امارت دا علامه د حدوث تو د امکان ده لما فيه ذکر دی کې شیبه د احتیاج ده فتعدد نور تعدد چې د مستلزم دی لامکان التمانع د پاره د امکان د تمانع چې امکان د تمانع مستلزم دی محال لره نفيكون محال ندم محال تعدد محال هذا تفصيل ما يقال دا تفصیل دی دا چې ویلې شوی دی ان احدهما چې یو په غدواړو کې ان لم يقدر کشرت قادر نوي په مخالفت د بل لازم شو عجز ده او که قادر وي لازم شو عجز دا قبل او بما ذکرنا د کزین اعتراض نقل کی بیا جواب راځي اب ان شاء الله بیا سبا وای تر دې څه مسله نه وکنه ز شکر وباس